عبید ګمریانې یم د یو څو سختو کړکېچنو خبرو سره زما دا خبرې په دې خلکو ښې نه لګي خو زه یې بیا هم کومه بس زما عادت دی. قاضي حسین احمد څنګه چې تاسو دغه بورډ باندې وکتل قاضي حسین احمد الله دې ورله جنتونه ورکړي د هغوی په نوم باندې دا کمپلیکس جوړ دی نوخار کمپلیکس او په دې نوخار کې ډېر زیات کلي دي. که دغه طرف ته مونږ تاسو سوچ وکړو نو د پبو تارو پورې دغه ټول کلي ډاګې بانډا زاخیل پښتونګړی پیرپۍ وغیره امانګړ دا ټول دی خوا راځي. او که دې طرف ته مونږ تاسو سوچ وکړو نو دا هم ډېره لوی علاقه ده تر اټک جانګیري پورې شیدور کې راځي حکیم آباد راځي دغه بیلي پورونه راځي دغه نور مصري بانډ او دغه طرف پیر سباق وغیره راځي. که دې طرف ته مونږ تاسو سوچ وکړو نو دا تر رسالپوره پورې تللی ده او دې طرف ته خو بیا اړو سها دي نشته مانکې وغیره دغه ټول هر څه ورکې راځي. خو خبره دا دغه بلډینګ که مونږ تاسو وښایو دغه یو بلډینګ دا ډېر مزیدار جوړ دی او دلته هم دا بلډینګ دې طرف ته که مونږ کیمره راته وکړو نو دلته هم دا بلډینګ جوړېږي او یقینا چې کار پرې ښه تیزۍ سره روان دی. خو بیا هم د سوچ خبره دا ده چې داسې هسپتالونه جوړ شي په دې باندې کروړو روپۍ ولګي ټیکهداران هم ورکې خپلې پیسې واخلي ټول خلک ورکې خپلې پیسې واخلي. زه هغه غړو ته چې مونږ نن الیکشن چغې وو نو بیا دې ته چې یو مریض راشي نو بیا یو مریض ته مونږ بیا ولې وایو چې فلاني ځای کې علاج نه هغه فلاني هسپتال ته یې ریفر کړو. دا خبره ولې پیدا کېږي چې بھائی په یو ځای باندې کروړو روپۍ ته ولګې خو په کار دا چې هغې کې هر یو ډپارټمنټ وي که نه لکه دلته بعضې سهولتونه به بیا وایي چې یاره لکه دلته نشته دا تاسو ایلاریج ته یوسئ دلته نشته دا تاسو مردان کمپلیکس ته یوسئ دلته نشته دا تاسو سی ایم ایچ ته یوسئ. آیا دا خبرې ولې راپېښي په دې خبره باندې سوچ پکار دی. بل خبره دا چې تاسو دې هغه ټیکهدارانو ته هم ویم هغه منسټرانو ته هم دا خواست دی چې لکه تاسو د دې دا ټینډري ایشو کوئ نو کم از کم دې پسې دا تپوس پوښتنه هم کوئ چې بھائی په دې هسپتال کې موږ څه دپاره ټینډر کړی دا دونه کروړو روپۍ چې په دې باندې خرچ شوې په دې کې دا علاج ولې نه کېږي. د زړه مریض د ګردې مریض لکه د معدې مریضان دا ټول ولې بیا دغه ته ځي. همغه خبر راځي چې بھائی د سولر دپاره د دغه دپاره بجلی دپاره زه سولر لګوم د ګیس دپاره ځان سره سلنډر راډکوم او د علاج دپاره زه بیا د اټک نه اخوا پنجاب ته ځم نو تاله اوټ سله درکم. مله دې خبرې جواب راکړه چې تاله بیا اوټ سله درکم لکه زه چې دا ټول خبرې کوم او دا داسې دم حقیقت هم دی داسې اشفا ته لاړ شه دلته ټول ځای کې د الرجي سنټر نشته. الرجي دپاره اشفا ته لاړ شه اسلام آباد ته لاړ شه بل ځای کې ښه ډاکټر دی. حالانکه دلته په خیبر پښتونخوا ځمکه دومره زرخیزه ده چې دلته ښه ډاکټران دي ښه ټیلنټډ خلک دي خو بیا هم دلته کار نه کوي. هغوی اسلام آباد کې کار کوي ولې فیسونه هلته د هغه ځای زیات دي زو تو ځو او پنډ روپۍ وړو جایدادونه خرڅو هغوی له پیسې ورکوو. دا خبره د سوچ ته په دې خبره باندې سوچ وکړئ. بله خبره دا ده چې پرایویټ کلینکس کې کم علاجونه کېږي نو دی له خو هم تاسو کروړو روپۍ تنخواګانې ورکوي دې ډاکټرانو له هغه علاجونه دلته ولې نه کېږي هغه سهولتونه دلته ولې نه کېږي چې زه او تاسو لکه غریب خلک دی د دې نه مستفید شي. کړکېچنې خبرې وي سختې خبرې وي خو د سوچ خبرې دي په دې باندې سوچ وکړئ چې ولې دا بلډینګز باندې موږ دومره پیسې دغه کړي نو چې دې کې بیا سهولتونه نه وي نو څه دپاره کنډرو خو ما ته ضرورت نشته چې دې کې د انسانانو دپاره سهولت نشته او ما ته بیا لکه دې نه دا خبره راپېښېږي چې دا ته یوسه پېښور ته ستا د مریض علاج دلته نه کېږي دا د پېښور ته یوسه. د دې مقصد څه شو په قاضي حسین احمد د نوخار په سیمه باندې دغه دې پورې نوخار کې په دې باندې ښه لوی علاقه ده. کوشش دا پکار دی چې دې طرف ته پوره توجه کړی شي چې د دې هر ډپارټمنټ کا کارډیالوجي وي هغه بل ډپارټمنټ وي چې هغه لکه ښه مؤثر وي او خلک ترې مستفید کېږي غریب سړی چې ترې مستفید کېږي او دلته علاج کېږي. ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ په لوی الله مو سپارم. زما دې خبرو باندې خاطر مه درنوئ خو دې کې پازیټیو سینس ته وګورئ چې دې کې مثبت پهلو څومره ده. ډېره مننه خوشحاله آباد.